السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو سره د ایجوکیشن په باره کې خبره کوم چې ایجوکیشن زموږ دپاره څومره امپورټنس دی یا آنلاین ارننګ زموږ دپاره څومره امپورټنس دی یا د دې کمپیریزن به موږ څنګه کوو، د ایجوکیشن د آنلاین ارننګ سره به موږ څنګه کمپیریزن کوو یا د آنلاین ارننګ دپاره ایجوکیشن څومره ضروری دی. نو په آنلاین ارننګ کې ما بله ورځ ولیدل یو اینکر تللی و، چا نه یو تپوس کړی و چې یاره مطلب ته آنلاین ارننګ کې تا څومره پیسې ګټلي. نو هغه ورته څه داسې 50 لاک یا داسې اباو داسې اماونټ یاد کړه چې یاره دا ما په یو میاشت کې ګټلی دی. نو آیا دا پاسبل ده؟ آیا دا پاسبل نه ده؟ دا به څنګه کیږي؟ یا مطلب دا د دې د ایجوکیشن سره څه تعلق شته یا نشته؟ که تاسو وګورئ نو هغه کس ما چې واورېدل نو هغه FSC کړی و یا میټرک یې کړی و. نو هغه وی چې یاره ایجوکیشن مطلب ما ایجوکیشن نه دی کړی، کم مې کړی یا مطلب کار څه مې کړي، خو ما دومره پیسې وګټلې. نو ټیک ده چې په باینانس کې یا په بیټ کوینس کې یا په کرپټو کرنسي کې پیسې شته، دا نه چې نشته پکې. او که تاسو وګورئ باینانس صرف دغه یو پیرا داسې یو بوسټ اپ کړی، مطلب آنلاین ارننګ کې دا یو کمال وي. که فار ایگزامپل ته دغه هم واخلې، ځمکه واخلې، یو کنال ځمکه واخلې او هغه ته یو څو ورځې یا مطلب یو 10 ورځې یا 20 ورځې مارکیټینګ دی، د هغې باندې ریټ راشي او एकदम تا چې کوم دی های لیول ته بوځي. دغه شان باینانس کې هم خلکو چې کوم دی بیټ کوین اخیستي وو او بیټ کوینز باندې بیا ریټ رالی او مطلب هغه एकदम بیا بوسټ اپ شو، خلکو چې کوم دی هغه بیا سیل کړل او په هغې باندې هغوی خپلې پیسې ډېرې زیاتې وګټلې. خو داسې نه ده، دا صرف یو ټایم کیږي، دا په هر بزنس کې کیږي، دا د بزنس رولز دي چې کله نا کله به تاله یو بوسټ اپ درکوي بزنس، خو په دې کې بیا دغه شان لاس هم کیږي. ډېرو خلکو پکې داسې لاس هم کړی دی، خو خلک خو بیا دا نه رالي، لاس خو خلک نه رالي چې چا ډېرې ګټلي بس هغه پسې هر سړی بیا ګرځي چې یاره تا څومره پیسې ګټلي دي او څنګه دې ګټلي دي. ټیک ده. نو که تاسو وګورئ باینانس شو، امازون شو یا دراز شو، دا ټول چې کوم دی په دې باندې آنلاین ارننګ کیږي. دا ټیک د موږ منو، خو دا باینانس، دا امازون، دا دراز چې کوم دی دا خو موږ سره یو اپلیکیشن دی او د اپلیکیشن په تھرو پیسې ګټل ټیک د کیږي، خو دا اپلیکیشن جوړ کړی چا دی؟ نو دې ځای کې پوینټ ریس کیږي چې دا اپلیکیشن جوړ کړی چا دی. مطلب دا سافټویر انجینئرز جوړ کړی دی او سافټویر انجینئر سبق ویلی دی، نو ایجوکیشن یې حاصل کړی دی، نو دا تعالی د یو پلیټ فارم درکړی دی چې په دې باندې ته آنلاین ارننګ وکړه. ټیک شو. ډایرکټلی خو ته داسې نشي کولی چې یاره باینانس دلته پروت دی او ته راوالې په هغې کې پیسې وګټې. نه، دا یو خپل سافټویر دی، په دې کې چې کوم دی طریقې کار دی، پراپر سیټینګ شوی دی. نو هغه سیټینګ چا کړی دی؟ هغه انجینئرز کړی دی او انجینئر سبق ویلی دی، نو هغه سیټینګ یې کړی. ټیک ده. دا خو تاسو ته کلیر شوه چې یاره مطلب څومره امپورټنس دی د سبق. که ته هر څنګه ته ګټه کې، خو تا ته به د سبق کمې په هغه ځای کې پیښېږي، دا یاد ساته. ټیک ده. که فار ایگزامپل ته بیمار شوې او ته ډاکټر له لاړې، ټیک ده، ته خو مطلب آنلاین ارننګ کې دا ته منې چې یاره زه بالکل پیسې ګټم، ما ایجوکیشن لیس دی یا کم دی، خو زه پیسې ډېرې زیاتې ګټم. خو فار ایگزامپل ته بیمار شوې نو ته به چا له ځې؟ ټیک ده. آنلاین ارننګ والا دا څوک شته چې تاله بیا مطلب تاله بیماري یا د هغې ټریټمنټ وکړي؟ نه، نشته. ته به ډاکټر له ځې. ډاکټر چې کوم دی هغه ډاکټر داسې نه دی، ډاکټر چې کوم دی سبق ویلی دی، محنت یې کړی دی، د هغې شاته 10 15 20 سال محنت پروت دی، د هغې نه بعد دی بیا ډاکټر ډګري اخیستې ده او دی چې کوم دی بیا ډاکټر شوی دی او هغه مطلب دی فیلډ ته راغلی دی او تا چې کوم دی تاله هغه بیا علاج کوي. ټیک ده. نو که موږ وګورو فار ایگزامپل پیسه دومره لازمي څیز نه دی. که تاسو وګورئ پیسې دپاره خلک څه نه کوي، خو به هر حال زه به تاسو ته یو اگزامپل درکړم. څومره تاسو ته پته ده چې بله ورځ مطلب د آنند امباني که تاسو هغه میرج کتلی وي چې په هغې باندې څومره خرچې شوې یا څه، خو آنند امباني چې کوم دی دا یو بیمار دی، هغه ته څومره مطلب تکلیف دی، هغه صرف هغه ته پته ده، په هغې باندې څومره ډاکټرز کار کوي، خو د هغې باوجود چې کوم دی هغه د هغه بیماري نه ریکور کېږي. نو ډاکټرز هغه دپاره هر ټایم اویلیبل دي. که دا ډاکټر نه وي نو هغه به نور هم مطلب خراب شوی وي، که هغه سره ډېر هم پیسې وي خو هغه به د ژوند قابل نه وي ګرځېدلی. خو هغه څومره چې د الله تعالی هغه لا څه ناسه ریکورینګ کوي او ډاکټرز چې کوم دی باقاعده د هغه ټریټمنټ کوي. ټیک ده. که موږ وګورو نو که ته فار ایگزامپل ته وایې چې یاره ما بنګله واغسته یا ما مطلب کور جوړ کو یا مطلب زه لاړم او په فلاني ځای کې مې چې کوم دی یو پلاټ واغستو، نو د هغې جوړول دا د انجینرز د لاس نه وځي. ټیک ده. دا د تا ته پته وي چې ایجوکیشن په دې ځای کې ماله کم یو رول راکه، کم یو هیلپ یې ماله راکه. نو ایجوکیشن چې کوم دی ستا په هر څیز کې په کار راځي. که تا سره ډېرې پیسې خو چې ستا سره گاډې نه وي یا مطلب گاډې ته په کم ځای کې جوړه پیسې خو چې تا سره یې ته به په ګاډې جوړ کړې، خو په چا به یې جوړ کړې؟ دا یو کوېسچن دی. مطلب دې ځای کې ستا ایجوکیشن دلته امپورټنس پیدا کېږي. خو که په یو حق له موږ وګورو د هغوی خبره هم ټیک ده
او هغه څنګه ټیک ده نو هغې درته زه ایکسپلینیشن کوم چې هغوی وایي چې یاره مطلب ایجوکیشن از نتھنګ، ایجوکیشن نه علاوه هم پیسې ګټل کېږي او ژوند تېرېږي او مزې او ښکل لایف تېرېږي. نو هغوی د ایجوکیشن خلاف خبره دا غلطه کوي. البته که د سیستم خلاف خبره وکړي نو هغه بیا بالکل ټیک ده چې زموږ سیستم زیرو دی. دا یو پوینټ راځي چې دلته سیستم زیرو دی. دلته موږ سره سیستم څنګه زیرو دی؟ بلها شی پی ایچ ډیز دي، بلها شی ایم ایس هولډرز دي، ډیګري هولډرز دي، یا مطلب داسې پی ایچ ډیز دي موږ لیدلي دي زموږ د سترګو د وړاندې تېرېږي چې یاره مطلب هغه جابلیس دي او د هغې جاب نه وي. وجه څه ده؟ هغې صرف ډیګرۍ اخیستې وي. مطلب د خبرې دا شو چې یاره صرف مارکس نه دي، صرف ډیګریز نه دي چې ته ډیګریز راوالی مارکس راوالی او هغه چې کم دی مطلب ځان ته ګیډی کې او کې دی نه، چې تا کې څه کوالټیز وي، تا کې څه نالج وي، نو ته به بیا مخکې تللی شي او فردر به ته خپل ژوند په آرام سره تېرولی شي. نو د ایجوکیشن که تاسو ته زه یو خبره بل وکړم چې یاره یوټیوب ټیچرس چې کوم دی د هغې نه هم زده کړه کېږي. یوټیوب کې چې کوم دی ته معمولي بس تا ته یو ټاپک مسله وي، بس هغه زر زر یوټیوب کې ورکړه، هغې کې تا ته بیسټ نالج ملاویږي. خو هغوی محنت کړي وي، هغوی دا کوشش کوي چې زه څه ډیلیور کم خلکو ته او زما نه خلک څه پیدا واخلي. نو صرف ایجوکیشن چې کوم دی زموږ ایجوکیشن صحیح دی، خو سیستم د هغې چې کوم سیسټمیټک دی هغې مسلې راځي بیا هغه کمزوری دی. که تاسو وګورئ پولیټیکس چې کوم دی، پولیټیشنز چې کوم دی، نو پولیټیشنز هم مطلب د ایجوکیشن نه وتی دي، ایجوکیشن هغوی کړي وي نو بیا پولیټکس ته تللی وي. که فار ایگزامپل تا ته یو آرډر پاس شي چې یاره مطلب په ټیک ټاک دی یا مطلب یوټیوب دی یا فیسبوک دی دا په دې پلاني ځای کې بند، نو هغه به بیا بالکل بند وي. نو د هغې شاته بیا هغوی چې کوم ریزنز ګوري، د هغې شاته چې کوم دی د هغوی ډرابیکس ګوري یا مطلب د هغې بینیفټس او میرټس او ډي میرټس ته ګوري یا ایډوانټیجز ته ګوري. نو هغې په رڼا کې تا ته بیا فاینلي ډیسیژن درکوي چې یاره مطلب دا سیز موږ بین کو، دا سیز به دلته نور نه استعمالیږي. نو دا ټول د ایجوکیشن کمال دی. که تاسو وګورئ نو دا د ایجوکیشن کمال دی چې تا باندې مخکې خلک ناست دي او هغوی چې کوم دی تا مطلب ګایډ کوي چې یاره دا کار به داسې کوې، دا به داسې کوې. نو هغوی په خپله نه وي، هغوی ایجوکیشن حاصل کړي وي، هغوی د دې سټیپس نه تېر شوي وي، په هغې باندې شاته ډېر زیات محنت پروت وي. نو او دا یو پوینټ تاسو ذهن کې نوٹ کړئ چې هغه څنګه وایي چې یاره علم حاصل کرے خوا تمہیں چین جانا کیوں نہ پڑے. ٹھیک ہے، نو مطلب دا شو د خبرې چې علم حاصلول پکار دی، د علم خلاف خبرې نه دي کول پکار چې یاره علم پیدا نه کوي، تعلیم پیدا نه کوي. نو دا علم چې کوم دی په هر انسان باندې فرض دی دا حاصلوي، دغه دنیاوي وي او که هغه د اخروي وي او که هغه مطلب د هر څه وي، خو علم حاصلول دا ضروري خبره ده. د دې خلاف موږ داسې نشو ویلی چې علم نه دی صحیح، علم نه دی پکار. او مطلب آنلاین ارننګ چې کوم دی بس مطلب په ګنټه کې دنه ما دونه پیسې وګټلې، دا دونه پیسې ګټل په ګنټه کې دا په چا ګټل، دا د کم طرف نه ګټل، دا ټولو شاته یو مین یو غټ ریزن دی، هغه دی ایجوکیشن. چې چا ایجوکیشن کړی هغه ته سافټویر درکړی او سافټویر باندې ته لګیا پیسې ګټي. ټیک شو، تھینک یو فار واچنګ.